بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ دلته د عرفان خان چې زمونږ د فرنیچر اسوسییشن پریزیډنټ دی په دې برتاکال کې چې زمونږ څومره کارخانې دي هلته میټینګ وشو او دا فیصله وشوه. مونږ خو هغه ورځ پریس کانفرنس هم کړی او زما په خیر ټولو خلکو به دا کتلي او دا که مونږ دا مسله چې کومه د یاسر خلیل کم چې د کچې ډاکو په قبضه کې دی او هغه باندې کم ناروا تشدد کوي، ظلم ورسره کوي، هغه نه کپړې اوښکي دي او روزانه وهي او داسې ویډیوګانې دي چې د هغه د انسان هغه بالکل اویخته پرې ودرېږي او ډېرې ویډیوګانې دي مشرانو مونږ ته وښول چې هغه مونږ ورکولی نه شو. دومره هغې کې د بېعزتۍ خبره هم ده او د ظلم خبره ده. نو هغه سلسله کې سبا د جمعې مونځ نه پس په تاکال چوک کې دا غټ جومات چې دی ټینکی چې چېرته ده دلته به خلیل قوم او د دې علاقې اوسېدونکي ټول راغونډېږي او هلته به مونږ احتجاج کوو او بیا به مونږ روډ ته راوځو او روډ باندې به احتجاج کوو تر څو پورې چې د دې صوبې ټولو کې مشران چې کم دي که هغه چیف منسټر دی که نور مشران دي او هغه راغلي ني او د دې یاسر د بازیابۍ دپاره مونږ زمونږ دا مسله نه حل کړي تر هغه پورې به مونږ احتجاج کوو. هلته په روډ باندې به فیصلې کوو چې مخکې مونږ له څه پکار دي. خو یو خبره کومه چې دا نن یاسر خلیل چې کوم یو ډېر غریب سړی دی نن په هغه ده سبا په بل کې دی شي، بله ورځ په بل کې دی شي. زمونږ یو تاریخ دی د خلیل قوم په کار دا دی دې کې سیاست انوالو نه دی، دې کې دا یو انساني همدردۍ په تور باندې زمونږ د اتفاق او د اتحاد یو مظاهره ده او دا د ټولو خلکو ته ښول دي چې مونږ خلیل قوم یو چې کله مونږ سره ظلم کېږي زیاتې کېږي بیا مونږ د سیاست نه بالاتر مونږ یو قوم یو او انشاءالله که مونږ اتفاق او اتحاد وکړو نو په 2-3 ورځو کې به دننه د یاسر خپل مور او پلار سري. 21 نومبر سبا د جمعې ورځ د ټینکی د مونږ تاکال کوز تاکال چوک کې به ټول ملګري راغونډېږو. ډېره مهرباني.